په دې بابت کې یو واقعه ذکر کېږي چې نظام الملک امام غزالي رحمه الله د وخت یو بادشاه دی او ډېر نیک بادشاه دی. د ده په زیر پرستۍ کې ډېر لوی کتابونه هم لیکلي شوي چې فتاوې وغیره. نظام الملک یو مدرسه جوړه کړه او ډېره لویه خرچه به پرې کوله. یو ورځ یې ذهن او سوچ کې راغله چې راځه دې مدرسې ته لاړ شه او د دې مدرسې حال احوال واخله چې طالبان په څه حالت باندې دي او مدرسه په څه حالت باندې ده. نظام الملک راغی سره د وزیرانو او مشیرانو. نظام الملک راغی مدرسې ته راننوته. ډېر شه طالبان په مدرسه کې ناست دي. نظام الملک یو یو ته ورځي، یو خواته کښېني، یو تپوس کوي. طالبان خو د دې نه ناشنا دي چې دا د وخت وزیر اعظم دی چې نظام الملک دی، دا د وخت امیر المؤمنین دی. طالبان د دې نه ناشنا دي. هر سړی خپل بابت باندې خبره ورسره کوي. اولینی طالب ته ورغی، سلام یې واچوی، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. طالب سلام واخسته، سلام جواب یې ورکړ. طالب نه دا بادشاه تپوس کوي، ای طالبه مدرسې د څه دپاره راغلی او حصول د علم څه دپاره کوي؟ طالب ورته وایي زما پلار د وخت قاضي دی، زما پلار د وخت قاضي دی، نو د دې دپاره علم کوم چې د هغه نه بعد به د قضا نایب زوما. مرخ وشته دی، پلار به مې مري نو بیا به یې نایب شومه، نو د دې وجې نه علم کوم. نظام الملک بادشاه د دې طالب د خوا نه پاڅېده. بل طالب ته هم دغه رنګې ورغی، سلام یې واچو، هغه د سلام جواب ورکړ. طالب ته فرمایي وی طالبه د څه دپاره راغلی؟ هغه طالب جواب ورکوي پلانیا پلار مې چې کوم دی د یو علاقې ډېر لوی خطیب دی، نو دا علم د دې دپاره کوم چې بیا به د خطابت نیابت ما ته میلاویږي. پلار به مې مري بیا به زه خطیب یمه. نظام الملک بادشاه د دې د خوا نه هم پاڅېده. رفته به رفته هر طالب ته ورځي، د هر طالب نه سوال کوي. هر یو طالب دنیاوي مقاصد ورته بیانوي چې زما د دې حصول غایه هغه دنیاوي حصول دی، هغه دنیاوي یو مقصد دی. نظام الملک د ځان سره فیصله وکړله چې دا ټول طالبان د دنیا دي، تا طالبان د الله د رضا نه دي. نظام الملک اراده وکړله چې دا مدرسه ختمه کړي، ځکه ډېره لویه خرچه کومه، نو حصول به ترېنه نه کېږي. دې نه خو د دنیا خلک تیارېږي، د آخرت خلک نه تیارېږي. نظام الملک د دې نه بعد یو طالب ګوري چې ډېر کتاب سره انحماق لري، ډېر د دې طالبانو نه جدا شانتې ناست دی. نظام الملک راغی، سلام یې واچو په طالب باندې، سلام طالب واخسته، جواب یې هم ورکړ. طالب د دې نه بعد ورته فرمایي وی ای چې هر څوک یې که ډېر ضروري کار دی وي خو راته ووایه، او که ډېر ضروري کار دی نه وي نو ما په مطالعه کې مه خرابوه، زه سبق ته ناست یم. نظام الملک بادشاه په دې وخت کې داسې لږ رانهیر شانتې شو، خوشحاله شانتې شو چې زما پیسې بې ځایه نه دي، او طالب خو پکې شته دی. نظام الملک دغه طالب نه سوال کوي چې طالب جانا مقصد دې څه دی د دې حصولو راغلی ولې؟ طالب جان فرمایي چې زما مقصد د دې چې د حصول نه د الله رضا ده، چې د الله رضا ماته حاصله شي. او دوهم مقصد مې دا دی چې دین حقه قرآن او حدیث دا خلکو ته ورسېږي. نظام الملک ډېر خوشحاله شو، د ده د خوا نه راپاڅېده او فیصله یې بدله کړه. فیصله نظام الملک کړې وه چې دې به دا مدرسه ختموي. په دې وخت کې نظام الملک دا خپله فیصله بدله کړله چې دا مدرسې بقا به ساتي، د دې مدرسې چې کومه خرچه ده هغه به هم کوي، د دې مدرسې ضروریات به هم پوره کوي د دې یو طالب په واسطه باندې. نو راشه وګوره د استاذ تربیت وګوره، د مور د گود نه راوتلی طالب دی، د استاذ د تربیت نه راوتلی طالب دی، د ادارې کردار دی. په طالب کې خپله هم په نیت کې خلوص دی. د یو طالب د وجې نه نظام الملک نظامیه مدرسه جوړه کړې وه، هغه باقي شوه، د هغې نه ډېر لوی فیوزات خپاره شوه. دغه طالب نوم چې اوس امام ته په ادب سره اخلو امام غزالي رحمه الله دی. عزتمندو سوچ وکړئ چې د کتاب الله سره رجال الله ضروري. د رجال